پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دې امت لپاره ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي دي. داسې حالت به و چې د غم حالت به و، دغه رنګې د تکلیف حالت به و، بیا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت او د امتي خیال ساته. کتابونو کې لیکلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله رب العزت په 1 کاله باندې زوی ورکړ، ابراهیم. دا حضرت ماریه رضی الله عنها د هغه بچی و. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینځه مبارکه وه. هغه له الله رب العزت زوی ورکړه په 1 کاله عمر کې. ابراهیم چې کله دا پیدا شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ده دپاره په عوالیو کې د مدینې منورې نه چې کوم چوت طرف دی په هغه کې دا د دې پرورش په ماریه قبطیه رضی الله عنها کاوه، ځکه هغه طرف چوت دی او یخ یخې هواګانې دا به لګېدلې. د هغې د صحت د براقېدو دپاره او د صحت د صحیح کېدو دپاره هغه ځای کې له ځای جوړ کړه. اوس په هغه ځای باندې یو ګول دیوال دی او بند کلی مې تقریبا څوک ته نه ورپرېږدي. بهرحال چې کله ابراهیم رضی الله تعالی عنه دا 18 میاشتو ته ورسېد، 1.5 کال ته، نو دی بیمار شه. چې کله بیمار شه نو مازدیګر تقریبا ټیم و، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي ووی وایي ستاسو زوی دا بیمار دی. دغه رنګې خبرو ته راورسېد. وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاسېد او په دومره منډه باندې هغه باغ طرف ته روان شه چې کوم صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ورسره وو، هغه صحابو په دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شاته منډه وهله، پیغمبر یې نشي رسولی. وایي په وږو باندې سپوټ کې او دا څادرې پرتې وې، هغه هم ترې وغورځېدې. دومره په تیزۍ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې روان و. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور ورسېد، خپل بچی راواغست. د بچی د ذلکدن حالت و، سخت حالات کې و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپل بچی بره وکتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات وجړل، د سترګو مبارک نه اوښکې لاړې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها راله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طبیعت باندې به پوهېدل. هغه تپوس یې وکړو یا رسول الله ولې؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حالت بیان کړه چې دا ذلکدن حالت تېره ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای د الله رسوله، هر پیغمبر له الله رب العزت یو دعا ورکړې ده، هر پیغمبر له الله رب العزت یوه موقع ورکړې ده. که دا پیغمبر په دغه موقع باندې کومه دعا م وکړي الله رب العزت دا دعا قبلوي. که د چا دپاره هم دعا وکړي او څه دعا وکړي الله یې قبلوي. دعا وکړه چې الله رب العزت دا ابراهیم دې له الله صحت ورکړي، وفات شوي چې الله یې بېرته را ژوندی کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه غم حالت کې، په دغه سخت حالت کې ویې فرمایل چې ای عایشې رضی الله تعالی عنها، دا دعا ما پرېښې ده د قیامت په ورځ باندې به زما امتیان دا په سخت حالت کې چې د هغوی دپاره بیا دعا وکړم. دومره په ښه حالت کې چې بچی وفات د غم حالات په هغه وخت کې هم د امتي خیال ساتي. دومره مهربان او مشفق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. د دې وجې نه په امتي باندې دا لازم ده چې د ځان نه به سوا مینه او محبت دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کوي. بهرحال چې کله ابراهیم دا وفات شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا قبر ورته تیار شه د هغې دپاره، ابراهیم رضی الله عنه دپاره. چې کله کې غصه په قبر کې نو نیشه، دا د شریعت مسله ده چې کله د مړي باډي یا مړی قبر ته خطه کوي نو خپل کس پې خطه کوي، بل کس پې نه خطه کوي. نو دې چې کله د خپل بچی قبر ته خطه کاوه نو نیشه خطه کولی. وی دوی یې فرمایل خاورو ته وکتل، دې خپل سپینې چهرې ته دې بچي وکتل، وی چې زما طاقت نشته. نو صحابو ته حواله کړه، صحابو وخطه کړه. چې کله بهرحال ډیرې پې جوړ کړه، هر څه قبر یې تیار کړه، په قبر باندې ودرېد. ویې فرمایل چې ابراهیم القلب تحزن، زړه مې ډېر خفه دی، والعین تدمع، او دغه رنګې سترګې مې اوښکې تویې، جاړمه. لیکن ډېر خلک داسې تېر شوي دي د دنیا نه، دا مر په هر چا باندې راځي، زه څه وکړم. خو په جړا باندې کېدی ما به جړلې وې ستا دپاره، امت به جړلې وې، خو لیکن په جړا باندې نه کېږي. خو بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت دپاره انتهایي سختې تېرې کړي دي. امتي باندې هم دا لازم دي چې ستا دپاره څوک دومره سخته